الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب دے په بیان د هغه چا کې چې دې سوال کوي د ناس تعلیم نه بدا سے حال کې چې دې ولاړی. د عالمن د جالسن صفت دے د عالمن موصوف سره د صفت نه مفعول به دے د سأل د پاره او سأل کی ضمیر دے من تراجی دے هغه فاعل دے او دا وهو قائمون دا حال دے د ضمیر نه چې کوم په سأل کې دے الکه په پوي شي دسه دے. باب من سأل عالما جالسا وهو قائم. باب دے په بیان د دې کې چې سړی د ناس عالم نه تپوس کوي په داسې حال کې چې دا سائل ولاړی. داوا د باب صدا او مناسبت مخ کې باب سره صدا او شرح د باب. داوا د باب دا دے چې ولاړ سړی د ناس تعلیم نه سوال کولې شي دا جایز دي او غرض د په د توهم ده. یو حدیث کې راغلی دی چې د چا زړه دا غواړي چې خلق دی مال ولاړی او زناسم او تابعدار دی راته ولاړی فلیتبوأ مقعده من النار، ځان لدی جهنم کې د اوسېدو ځای تیار. نو چې شاګرد ولاړی او د ناس ته استاد نه تپوس کوي دا په دې کې نه راځي چې سړی وایي مال د خلق ولاړی خو هغه ضرورت دی ودرېد او تا نه تپوس وکړو نو دا جایز دی. هلکه پې پوه شي. خو په هغه صورت کې جایز دی چې اعجاب پکې نه راځي، تکبر او لویي پکې نه راځي. تاسې پې پوه شي. بعض عالمان وی مقصد د امام بخاری رحمه الله دفع د توهم د چې کم ناشیو دا مخکې بابونو کې دی یو باب نه مخکې تاسو یو باب ویلی دی که نه من برکه عند الامام او المحدث. باب د په بیان د هغه چا کې چې په ګونډو شي امام او محدث ته. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث ذکر کړو چې عمر رضی الله عنه نږدې شو نبی علیہ السلام ته په ګونډو کېناست. چا به ویلي چې استاد نه څوک تپوس کوي نو په ناسته به کوي په ولاړه به جایز نه وي. نو دا باب مناقض که چې نه په ولاړه باندې هم تپوس کول جایز دي. هلکه پې پوه شي هغه توهم یې دفع که چې کم ناشي و د حقه باب. مناسبت د دې باب مخکې باب سره څه دی؟ مخکې باب کې ادب د معلم او د متعلم ذکر شوی چې علم څوک ته تپوس وکړي چې عالم څوک دی نو چاله به سپاري؟ الله عالم، خدای ته به سپاري. او دې کې ادب د معلم او د متعلم دی. معلم په ولاړه تپوس کولی شي، متعلم په ولاړه تپوس کولی شي. او معلم نه که څوک په ولاړه تپوس وکړي نو دی به جواب ورکوي. دا به نه وایي چې تا علمي مسلې ته بې اعتنایي وکړه او توجه دې ورنه کړه نو زه جواب نه درکوم. جواب به ورکوي. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی. فقال یا رسول الله ما القتال فی سبیل الله. اے د خدای پیغمبره جنگ د الله لاره کې کم دی؟ د خدای لاره کې جنگ کم یو د جنگي؟ پین احدنا یقاتل غضبا. ځکه په مونږ کې یو تن داسي چې هغه جنگ کوي قتال غضبا د څه دپاره کوي؟ غصې دپاره. غصه سړی
دا غضبن با مفعول له شي د یقاتلو د پاره با منګ کې یو تن داسي چې هغه جنگ کوي د څه د وجه غضب د پاره چې غصه سړک ويقاتل حمیتن او منګ کې یو تن داسي چې هغه جنگ کوي حمیتن غیرت د پاره قومي غیرت خاندانی غیرت غضب او حمیت کې څه فرق دی الکه تاسو په پیسې کې په پوهی غضب د پد مضرت تا او حمیت جلب د منفعت دی ضرر ځان نه د پکای څوک ورته نقصان ورسې نو دی غوسه شي او حمیت کې د پد منفعتی خنم خپل قوم ته او خاندان ته وروړي د دی پنس حمیت اصل کې حما یحمی ځان ساتلو ته وي د ځان ساتي د شرم او د عار نه په غور نه ځان ساتي پر پایله راسو سړی دا تاسو ک نبی علیہ السلام ورته سر را اوچت کا قال دراوی وی لک وما رفع الی راسو الا انه کان قائما نبی علیہ السلام سر دل را اوچت نه ک مگر زکه چې دا سائل ولاړو کنه معلومه چې دا سائل ولاړو په ولاړه تاسو کو فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایل من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله څوک چې جنگ کوي د دې لپاره چې د خدای کلمه اوچت شي نو دا د الله لاره کې د خدای د دین خبره اوچت شي بس د الله د دین د لپاره چې څوک جنگ کوي د الله لپاره دی په و بي سبيل الکه دین معلومه شو چې ملکونه نیول وطنونه نیول دا جهاد نه دی جهاد کم دی چې ملکونه دې لپاره نيسي چې د خدای د دین بول پکې بالاش الله د دین خبره پکې اوچت شي بس دغه جهاد هلکه په پوی نه چي او قومونو جنگونه چې دي چې قومونه یو بل سره کوي دا جهاد نه دی د قومونو جنگونه جهاد دا د لتكون کلمت الله هي العليا تاسو په خبره باندې پوه شئ کې په پوی نشي مسلمانان یو بل سره کوي دا د دې لپاره نه چې لتكون کلمت الله هي العليا ملکونه یو بل سره کوي دا دې لپاره نه لتكون کلمت الله هي العليا ملکونه یو بل سره کوي دې لپاره کوي چې مونږ دې سره جنگ کوو چې مونږ شریعت نافذ کو لتكون کلمت دې لپاره کوي لہذا دا جهاد نه دی جهاد حق دی لتكون کلمت الله هي العليا لکه تاسو خبره پوښتای مونږ ډېر قمقل یو تاسو په خدای یقین وکړه ډېر په غلط فهمای کې واقع یو زمونږ د ذهنونو مسخه شوي دي مسخه پیژنئ مسخه دي داسې نیول شوي دي آزاد ذهنونه هم نه دي قرآن او سنت مطابق نه دي تاسو به قصه اورېدلې په دې دغه کې تاریخي واقعاتو کې تاتاریانو ډېر جنګونه کړي دي یو بادشاه تیموري لنګ ورته ویلې تیموري لنګ ګوټ تیمور تاسو د سکول کتابونو کې هم دایره سکول کتابونو هم کتلې کنه ته تاریخونه د لار او ډېرې غټې علاقې ونیولې او فتح کړې فتح کولې دې لپاره نه لتكون کلمت الله هي العليا بلکې بس ملکونه نیولو او تیموري لنګ ښه سړی او بد سړی نه خو ظلم به یې کو خپه دیو چې به مولیان به ځان سره ساتل تاسو قصې اورېدلې تفتزاني ځان سره ساتلی او سید سند ځان سره ساتل او هغوی مناظره وکړل او تفتزاني نه وګټل او تفتزاني بیا د خفګان نه وپات چې دا قصې خو مې اورېدلي مولیان به هم ورسره و نو د عراق یو ښار ونیو هلته یو حنفي عالم و هغه نه تپوس وکړو دغه عالم نوم ابن شاهینه چې دا زما دا کار چې زه څه کوم دا جهاد دی او که نه دی نو هغه یریده چې که اوس ورته ووایم چې جهاد نه دی خو زما ته خطره ده بادشاه ته خو څوک نشي ویلی که نه او بیا چې که ورته ووایم چې دی نو بیا به وایي زه چې دا ستاسو کم خلک مې مړه کړه دا خو مې بیا ښه کړي دي ځکه جهاد دی هغه ورته داسې یو ناشنا خبره وکړه د دې حدیث په رڼا کې
هغه ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي قتال څه ته وایي؟ من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا. پوه نه شوئ چې جهاد کم یو دی؟ من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا، چې د خدای کلمه اوچته شي. بس خبره نو هغه خدا خیال وکړي چې راته وایي چې ته خدا جنګ ډېر باره کې چې د خدای کلمه اوچته شي. الحمدلله يرحمكم يهديكم الله ويصلح بالكم. هلکه په پوه نه شئ تاسې دا ابن الشاهینه نومې د حنفي عالم بځانې دی بچ جهاد دا دی لتكون کلمة الله هي العلیا. جهاد نه دی ویلی قتال ویلی. یو قتال یو جهادي فرق پکې پیژنئ. قتال توري استعمالولو ټوپک استعمالولو ته وایي او جهاد خو لغت کې د جهد نه دی، اگر چې اصطلاح کې اصطلاحي جهاد هم بذل الجهد خلاف اعداء الله. جهاد په شریعت کې اصطلاح کې دی ته وایي چې سړی کوشش استعمال کی او مطلب د خدای د دشمنانو خلاف انتهایی کوشش استعمال کی او انتهایی کوشش کوم دغه دی کنه. خو بیا تبلیغیان ویلی شي چې جهاد د جهد نه دی او جهد کوشش ته وایي او موږ هم جهاد کوو ځکه کوشش کوو. نو د قتال لفظي ویلی چې تبلیغیانو خبره ختمه شي چې قتال من قاتل لتكون کلمة الله، چې څوک د ټوپک او د توري استعمال کوي لتكون کلمة الله العلیا، دا مقبول جهاد دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. نو مناسبت د حدیث د باب سره په څه کې دی؟ په دې کې دی چې ګورئ هغه تپوس وکړو نبي نظام جواب ورکړو وما رفع الیه راسه الا انه کان قائما. باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار. باب د په بیان د تپوس کولو او د فتوی ورکولو په وخت د ویشتلو د جمراتو کې. جمرات څوک کولی په دې وخت کې جواب هم ورکولی شي او سائل سوال هم کولی شي. تاسو په پیسې کې په پای نه شئ تورې کړي داسې. دعوه د باب صدا مناسبت مخکې باب سره سره او شرح د باب. دعوه د باب بیان د جواز د استبصار په وخت د شغل د عبادت کې. عالم په عبادت مشغولی هم طالب العلم تپوس کولی شي، ځکه وایي چې رمی الجمار په صورت کې هم تپوس کولی شي. خو شرط پکې دا دی چې د عالم په داسې عبادت مشغولی چې په هغې کې استغراق نه وي. که استغراق پکې و نو بیا به تپوس نه کوي. لکه په مانځه کې چې سړی مصروف وي، مونځ هم عبادت دی، هغې کې به تپوس نه کوي. جمرات و طواف کی سڑے مصروفی تپوس تی کولی شي. جمرات و ویشتلو باندې سڑے مصروفی تپوس کولی شي، ځکه هغې کې خبرې جایز دي که نه. هلکه تاسو پې پوه شئ. مناسبت مخکې باب سره مخکې باب کې هم کیفیت د عالم ذکر شوی و. مخکې باب کې کیفیت د متعلم ذکرو چې متعلم ولاړی د ناس تعلیم نه تپوس کولی شي، او په دې باب کې کیفیت د معلم ذکر کوي چې معلم په عبادت مشغولی هم متعلم تپوس کولی شي. هلکه تاسو مناسبت پوه نه شئ. مخکې باب کې بیان د څه د کیفیت د متعلمو. کیفیت پکې د چا و چې یعنې ولاړ متعلم د ناس عالم نه تپوس کولی شي. ناس خوازیم ناس دی ولاړه کیفیت او په دې کې بیان د معلم کیفیت د معلم دی چې معلم په عبادت مشغولیم تپوس دی کولی شي. یو سؤال او فتیا عند رمی الجمار. سؤال دا د متعلم صفت دی، حال دی، او فتیا دا د معلم حال دی. متعلم سوال کولی شي د رمی د جمار په وخت کې او معلم فتوا ورکولی شي د رمی. نو والسؤال والفتیا دواړه ویری، یعنی معلم او متعلم شرعي او اسلامی گفتگو کولی شي.
گفتگو د متعلم سوال دی او گفتگو د معلم دا فتیا ده این د رمی الجمار په وخت د رمی د جمارو کې این د رمی الجمار دا معنا نه ده چې شیطانان ولي په دې وخت کې یا دا غینه لګ مخ کې یا دا غینه لګ روسته یا دا غي حالت دی وانه پکې ایندا کې راځي کبه حدیث د باب سره نه مناسب کی ابي قال حدثنا منعم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة نبي علیہ السلام د جمرې سره ولیدا وهو يسأل پدا سے حال کې چې ددنه تپوس کېدا فقال رجل یو سړی ورته یا رسول الله نحرت ما خو قربانی کړی د قبل نرمیه مخکې د دینه چې جمرات ولم فقال نبی صلی الله علیه وسلم ارمی ولا حرج قال یا رسول الله بل ورته د خدای په حلقت قبل ان الحرمان قربانی نه مخکې سر قل کړی دی قال انحر ولا حرج فما سئلان شین ددنه هیڅ شی باره کې تپوس نه کی قدم ولا اخر چې مخکې شوی یا رسته شوی الا قال افعل ولا حرج دا مخکې تیر شوی مناسبت د حدیث د باب سره نبی اسلام می ولید چې د جمرې سره او هو يسأل ددنه تپوس کړي و سوال دار چې د حدیث و مناسب د باب سره نه دی ځکه باب کې خدای باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار عند رمي عدل ته عند الجمرة کنا یو جمار دی وشتل او یو جمره ده شیطان الکه په پوښي نبی علیہ السلام د جمری سره ولید نو جمار خو نه کاو کرا تاسو تماویل چې اینده کې تعمیم دی اینده کې مته تعمیم وکړو باب د بیان د سوال او فتوا عند رمی الجماری یعنی په وخت د رمی د جمار کې یعنی د وشتلو نمخ کې یا د وشتلو په وخت کې یا د وشتلو نروز سره فراغت نروز تا نو دا نبی اسلام جمرات ویسو فارغ شوه او ولاړ او خلکو ته تپوسونه کول مناسبت راغی د اینده د وجه باب قول الله تعالی وما اوتیتم من العلم الا قليلا او نه درکړل شوی تاسو ته د علم نه الا قليلا مگر لږ درکړل شوی دعوه د باب صدا مناسبت مخ کې باب سره سره او شرح د باب او د حدیث دعوه د باب کې ډېرې خبرې دي عالمانو په کې ډېرې خبرې خو خسته خبر هغه د چې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله لیکلي هغه وی دعوه د باب یو دیوبندي مسله ثابتول هغه څنګه چې عالم الغیب صرف او صرف الله دی دا الله نه بغیر بل څوک عالم الغیب نشته وما اوتیتم من العلم الا قليلا نه دې درکړل شوی تاسو ته د علم نه مگر لږ درکړل شوی دی علم غیب خدا هغه چې محیط بعضی وی دعوه د باب ادب د معلم ذکر کوي معلم بزان ته علامه نه وای ځان ته د علم نسبت نه کوي ځکه خدای وی تاسو ته علم نه درکړل شوی مگر لږ شانې درکړل شوی دې لږ د علم د وجه نه بزان له علامه نه وای مناسبت د مخ کې باب سره مخ کې باب کې د معلم او د متعلم آداب ذکر او چې معلم تپوس متعلم تپوس کولای شي او معلم جواب ورکولای شي د کوم ادب د عالم ذکر کوي د معلم چې معلم بزان ته غټ نسبتونه نه کوي بلکې علمونه بچا تسپاري الله تبارک وتعالى وبي قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سليمان ابن مهران دا سليمان ابن مهران بدل دے دا عمش نزکر سڑے شے یو دے آن ابراہیم عن الخمان عبد الله قال بین انا امشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود اتنو فرمائی زد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر روانو فی خریب المدینہ دا مدینه پشاڑو کے خرابہ غزمت کتوئی چے کر وندے قابل نہیں وهو يتوقع نبی اسلام تکیا لګولې وعلى عصيب ما او باغ لخته چې د سره عصيب د کجوري امسات وای
د کجوري شاخ نه کرسي او سره کونډای په خوا خو سادهګي و داسې همساګانې نه وي، اوس خو ماشاءالله ډېرې ښایسته همساګانې دي که نه. او بس لخته به یې راواخېسته، عصیب هغې ته وایي، او دا شنې شنې دغه به یې ته لرې کړې وي، او دغه به وه زخې زخې به پکې وي، کجوري په دغه کې لختو کې زخې زخې وي که نه، دې ته عصیب وایي. نبي اسلام ورسره وه ده. نو دا دغه به یې څه له استعمالوله امسا، ذوب د وجې نه خو نه وه، نو مدینه منورې کې به ماران ډېر و، دې د وجې نه به استعمالوه، یا سپو د وجې نه، او یا دا دی که په مانځه ودرېږي خښه به یې کي ځان له به یې سوتره کي، یا که د خلکو به ګرځولي امسا چې یا خښه کي څادر پې دغه کي او ورته اودس ماتی یا اودس کوي، نو امسا ډېر ښه شی دی، ډېرې پیدې دي پکې. تاسو یقین وکړئ زما ورته کله زړه وشي چې سړی استعمال کړي. لیاقت امیر صاحب ته خو استعمالوه ستر سره آب غټی استعماله کله کله په ټوله جوزي استعمالوي. نو پمر بین پرم من الیهود، نبی اسلام تیر شه پس کسانو د یهودیانو نه. فقال بعضهم لبعض سلوا عن الروح، بعضو ته ویل تپوس ته وکړئ د روح باره کې چې دی څه وایي. تورات کې دا و چې روح د خدای من امر ربي دی، نو چې دی څه وایي د روح باره کې. فقال بعضهم لا تسألوا، بعض نور ورته تپوس ته مه کوئ، لا یجیو فیه بشیء، راتګ ونه کي د روح باره کې په داسې خبره تکرهونه و چې تاسو یې بده ګڼئ، بیا به خفئ، نو ښه دا ده تپوس مه کوئ. فقال بعضهم لنسألنه، نو بعضې د نورو بعضو ورته لنسألنه، خامخا به موږ د ده نه تپوس کوو. فقام رجل منهم، یو سړی پاڅېده په دوی کې، فقال یا ابوالقاسم ما الروح، فسکت نبی علیہ السلام چپ شو. فقلت انه یوحى الی، ما ویلې چې دته به وحي کېږي. فقمت، زه پاڅېدم. فلما انجلا عنه، هر کله چې هغه د وحي کیفیت لرې شه د ده نه، فقال وی فرمایل دا آیت یې ویلې ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قلیلا. تپوس کوي تا د روح باره کې، قل ورته وایي الروح من امر ربی، روح امر ربی دی، د عالم بالا سره تعلق دی، او نه دی درکړل شوی، نه دی ورکړل شوی دوی ته د علم نه الا قلیلا مگر لږ. قال الاعمش وی هي کذا فی قرتنا، زمون په قرت کې هم داسې دی وما اوتو، دا د ابن مسعود قرت دی، او قرت مشهوره خو دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. امام بخاری خو مقه قرت ذکر کړی باب کې، هلکه وما اوتیتم من العلم الا قلیل. دا کم روح یادی؟ دا اکثر رایه دا ده چې هغه روح یادی چې په حیوان کې دی او سړی پې ژوندی دی، د هغې د حقیقت باره کې تپوس وکړو. نبی اسلام جواب ورکړ چې خدای وایي چې دا من امر ربي دی، د حقیقت څه کوئ، دی په حقیقت څوک نه پوهېږي. او بعضې وایي چې د روح نه مراد یو د خدای یو لوی مخلوق روحاني دی، د ملایکو نه هم غټ شی دی، د هغې باره کې تپوس کوي. او بعضې وایي چې دا د مخلوق په شان یو شی دی، او بعضې وایي چې د روح نه مراد جبریل دی، جبریل علیه السلام باره کې تپوس کوي. او بعضې وایي چې نه د وحی قرآن باره کې تپوس کړی و، نو خدای ورته جواب وکړ قل الروح من امر ربي، ورته ووایه چې قرآن من امر ربي زما د طرفه دی. هلکه خو راجح قول دا دی چې د روح نه مراد روح انساني دی، ما به حیات الانسان، هغه شی دی چې په هغې باندې حیات د انسان د حقیقت مراد دی. او هغه امر ربي د انسان د دوو څیزونو نه جوړ دی، جسد او روح مرکب دی. جسد مادي دی او روح چې کوم دی غیر مادي دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. دویمه دا ده روح د خدای د طرفه دی، جسد هم د خدای د طرفه دی، خو دا جسد مرکب دی او روح پکې راکب دی. جسد سورلی د روح پکې سور دی، او روح رسیدلی دی، دی بدن ټول دغه له رسیدلی دی، نکو ته دی وړو وړو دغه له داسې حلول کړی دی په بدن کې لکه د ګلاب په پاڼو کې چې اوبو څنګه حلول کړی دی. د ګلاب د پاڼو ذرو ذرو ته چې کوم دی اوبه رسېدلي دي که نه،
کله کټ شي کنه بیا غځه دغه کېږي کنه وچېږي. دغه شان ستا زموږ د بدن ذرې ذرې ته روح رسېدلی هلکه پې پوه شي. او د انسان شرافت د څه د وجې نه دی؟ روح د وجې نه. چې روح پکې نه وي نو بیا هېڅ شی هم نشته. هلکه دا د بدن د دې اندامونو اتفاق د څه د وجې نه دی؟ چې روح ترې لرې کې اتفاق ختم شي. اوس دې په سر څوک کولي نو لاس ورته ونیسي او ډاکټر صاحب په سر مې درد دی هغه درته په کوناټیس ته نه ووهي او یا یې درته په مټ ووهي او دا مټ ورته نه وایي چې خو زما مسله نه ده دا خو د سر ده که نه مسله خو کې ورته مټ ورته نیسي که نه دا اتفاق دی د هغه بل ځای په درد باندې خپل درد په ځان تېروي. دا اتفاق دی. دا اتفاق د روح د وجې نه دی. او چې روح لاړه سړی مړ شي نو په دې سر ورته کوتک بند که بیا ورته لاس نیسي لاس بیا نه نیسي او وهای نو په خپو تښتي په خپو تښتي م نه وجه که اتفاق ختم شي. روح من امر ربي دی او د اتفاق ذریعه ده او د محبت ذریعه ده. دویمه دا ده چې ګورئ سړی ژوندی یې دا غټ غټ ځناوران ماران لړمانان دا څاروي دا دغه چې کوم دی ټپوسان دا ورته هېڅ هم نشي راتی. سړی د ونې د لاندې سوري له اوده دی خوځېږي هم نه. مرغان ورته راتلی شي چې د پوزه کې ننوځي او یا د سترګې وخوري هېڅ هم نشي کولی. خو که مړ شه نو 10 منټه وروسته همداسې ځان له ونې د لاندې مړی پروت دی 10 منټه وروسته به ورته ټپوسان راغلي او سترګې او دغه به کوي. هلکه پې پوه شي دا خدای ورته هغوی ته الهام وکړو چې دکې اوس شی نشته تاسو ته ضرر نشي درځی. انسان په روح دی. انسانیت په دې روح باندې دی. تاسو په خدای یقین وکړئ چې دقسې ده چې دا لاړ شي نو بیا دا روح ډیوه ده رڼا ده رڼا دلته یوه ډیوه تیارو کې بلیږي نو چې دا ډیوه بلیږي که نه هر څه تاله ښکارېږي او چې پف ورکړي او دا ډیوه ختمه شه بس تکه توره تیاره شه هېڅ هم درته نه نو دا روح چې زمونږ په بدن کې دا څومره کائنات را څومره خوشحاله یو خوراک لم زړه کېږي ګورې اوبو له یخو له بدن هم څومره راحت غواړي او دا خوشحالي او غم هر څه محسوسوو که نه. خو چې دا روح لاړه نو بس تکه توره تیاره شه زمونږ ډیوه د مړه شو بیا هېڅ هم نه کوي. بیا ته نه تیاره محسوسوې نه رڼا محسوسوې نه د خوراک په خوند پوهېږي او نه د خوله واځېږي چې څه اوبه پکې وڅښي. قل الروح من امر ربي دا امر ربي دی. باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان یقصر فيه بعض الناس فیقعوا فيه اشد منه. باب د په بیان د هغه چا کې چې بعضې پسندیده شی پرېږدي مخافة ان د یرې د دې نه یقصر فهم بعض الناس چې د بعضې خلکو پوهه پکې به کوتاهي راشي او دوی به واقع شي په داسې فتنه کې چې د دې نه به سخت دی. یعنی د باب مقصد دا دی ما ته وګورئ بعضې وخت کې پسندیده شی به پرېږدي اگر چې هغه کې دیني پیدی مستحبي د دې د وجې نه چې د خلکو فهم به ورته ونه رسېږي او هغوی به په فتنه کې واقع شي غټ غلط کار به وکړي. عالمانو له دا پکار دي چې هغه مستحبات خلکو په مخ کې ونه کړي چې خلک په فتنه کې دغه کېږي واقع کېږي. هلکه پې پوه شي ته به د مستحب په نیت کې او خلک به سبا له د فرضو په نیت کوي. فقهاو قاعده ذکر کړې ده کل مباح یؤدي الی الوجوب فاللازم ترکه. هر مباح جائز کار چې ستا په کولو باندې هغه څه ته رسي نو بیا لازم ده واجب ده چې ته به نه کوې. مباح کول جایز دي که نه ستا به خوښ هم پرېښودلې پکار ځکه خلک عوام په فتنه کې واقع کېږي. لکه پې پوه شئ عوام به په فتنه کې څه کوي کتابونو کې واقع لیکلي ده پخوا یو عالم و بادشاه و ظالم و مولیانو باندې به د خنزیر غوښې خوړلې او که خنزیر غوښه به چا ونه خوړله نو بس دستې پانسي کوو او مولیانو غریبانانو به خوړلې مجبور و ځان به بچ چا به نه خوړلې انکار به یې کو. خلکو کې فتنه جوړه شوه چې یو غټ مولا دی دا پلان کې نه خوري. مسلمانان چې کومو بس هغه هم شروع کړې وایي زموږ علما یې خوري نو موږ خو د هغوی نه څه غټ خلک نه علما چې کوم کار کوي نو خلک یې کوي که نه پلان کې مولوي صاحب یې کوي عوام خو بانه غواړي. غټه جلسه بادشاه جوړه کړه دا مولوي صاحب یې راوسته دا مشهور عالم او پشته چې کېناو او بس خادم له ویل چې بس
خلک ټول را جمع شو، بس کاوه به راوړي یا بل شی او بس خنزیر غوښه ورسره راوړه چې دا ټول خلک یو ګوري چې ده وخوړه. نو خادم د دې عالم معتقد و، هغه ورته د ګډ غوښه تیاره کړه په پلیټ کې. صحیح ده. او د عالم ته غوږ کې وویلې چې ویې خوره چې د مرګ نه بچ شي، خنزیر نه ده، د ګډ ده. هلکه تاسو پرې پوه شئ. نو چې عالم خوړلی وی دا د ګډ غوښه جایز وه که ناجایزه وه؟ جایز وه. عالم ورته ویلی نه یې خورم. بادشاه ورته وی وخوره، وایي نه یې خوره. وایي و پانسي کو پانسي مې ایستی عالم پانسي که. د عالم د شهادت فایده دا شوه چې ټول خلک د بادشاه خلاف را پاڅېده او بادشاه یې نسکور که او حکومت مسلمانانو ونیو. یو عالم قرباني ورکړه، دا پیدا شو. تاسې پرې پوه شئ. نو ګورئ عالم هغه غوښې خوړل جایز و، خو هغه یې پرېښوده چې خلک به په فتنه کې واقع شي. کله به یو پسندیده کار پرېږدې د دې وجې نه چې خلک په فتنه کې واقع نه شي. واه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشه تسير اليك كثيرا فما حدثتك في الكعبه قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا ان قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر فنقصت الكعبه فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه فقال ابن الزبير. اسود وی اسود د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہے او عبداللہ ابن زبیر د اسماء بنت ابی بکر زوی دے د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خورین دے. نو اسود تبع عائشہ ډېرې خبرې کولې، ډېر علمی نکتې به ورته ویلې، ولې ځکه اسود ډېر ذهین و او دا خبر هم داسې ده چې ذهین طالب العلم او ذهین شاګرد له استاد باریکې باریکې نکتې وایي. نو ابن زبیر ورته وایي اسود ته چې ابن زبیر کله ورته وایي تا ته عایشې څه څه ویلي دي پټ پټ، هغه ما ته لږ بیان کړه که نه، د کعبې باره کې درته څه ویلي. نو اسود ورته وایي د کعبې باره کې راته دا ویلي دي چې نبي علیہ السلام فرمایلي دي چې عایشې که ستا قوم کفر ته نږدې زمانه کې نه وی، یعنې لږ وخت کېږي چې کفر نه اسلام ته راغلي دي، قریب العهد بالاسلام دي، نو ما به کعبه ورانه کړې وې او دوه دروازې به مې ورته جوړې کړې وې، یوه دا چې خلک پې ننوځي او بل دا چې خلک پې وځي، او حتیم په حدیث کې بل ځای کې داسې دي چې حتیم به مې پکې داخل کړی. لیکن خلک په فتنه کې واقع نه شي، داسې نه کوم، ځکه کعبه د مقدساتو نه ده، د شاعرو د اسلام نه ده او مخکې خلکو ته مقدسه وه. نو خلک به وایي چې زمونږ په مقدساتو کې دی کار لري او ګوت وهنې پکې کوي، زمونږ یو شی هم نه پرېږدي، نو خلک به په فتنه کې واقع شي، لہذا داسې نه کوم. تاسو په خبره باندې پوه شئ. نو ګورئ د نبي علیه السلام دا خوښه وه چې کعبه په یو نقشه جوړه کړي، خو ویې نه کړه چې د دې د وجې نه چې خلک به په غټه فتنه کې واقع شي، د پیغمبر خلاف به خبرې کوي او کفر ته به ورسي. ګورئ قال اسود وی قال لی ابن زبیر، ابن عبداللہ ابن زبیر رتوی کانت عائشتو تسر الیک کثیرا، عائشہ تا تا پٹی خبری کئی ڈیری، فما حدثت کا پل کعبہ، کعبے کی تا تسویلی کعبے بارک، قلت ما ورتوی قلت اسود وی ما ورتوی قالت لی کعبے بارک ما تویری، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتو پرمال یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہدہم، کچر استا قوم د نزدې زمانے والا نوے، حدیث عہدہم قریب نوے زمانہ د دوی، قال ابن زبیر بکفرن، کفر سر زمانہ نزدې نوے، یعنی لږ وخت کې چې اسلام ته راغلی دي، نو ما به څه کړي وې لنقصت الکعبه، کعبه به مې ورانه کړې وې، او فجعلت لها بابین، دې دپاره به مې دوه دروازې ګرځولې، باب يدخل الناس و بابا يخرجون منه، یو دروازه چې خلک پیوزي او بل دروازه چې ننوزي او بل دروازه چې خلک دیوزي. هلکه په پوه شئ، او حتیم به مې پکې داخل کړی وی، خو خلک به وایي ګوره زمونږ مقدساتو کې کار لري، فتنې د وجې نه داسې نه کړو. بیا عبدالله ابن زبیر چې کله خلیفه شو او مکې باندې واکمني راله، نو په پهلوي ابن زبیر داسې وکړ،
حتی مې پکې داخل کړ 2 دروازې او دا دروازه د ځمکې سره پیوسته کړه اوچته نه وه. بیا چې عبد الله ابن زبیر شهید شه حجاج ابن یوسف راغی. حجاج ابن یوسف بیا داسې وکړه بیا دا اوس چې کوم څنګه دم دقسې حتی مې ته بهر کو یوه دروازه شو. عبد الله ابن زبیر مخالف نو دغه نقشه بدله کړه. بیا عبد الله دغه راغلی دا عمر ابن عبدالعزیز هغه امام مالک سره مشوره وکړه چې داسې کومه چې زه به مقصې کومه چې کومه عبد الله ابن زبیر دغه ونقشه هغه ورته نه بس همدې باندې پرېږدي. بیا به خلک کعبه به د بادشاهانو د سیاستونو ځای شي. هر بادشاه به راځي او خپلې نقشې به پکې جوړوي. همدا د حجاج ابن یوسف همدا بادي صحیح. دا اوس چې کم ترتیب دی په کم ترتیب دی دا د حجاج ابن یوسف ترتیب دی. هلکه پې پوه شئ نه پرېښوده بیا پکې ګوتوهنه نه ده شوې. ترمیم پکې شوی دی خو تغییر پکې نه دی شوی او تبدیل پکې نه دی شوی. درود شریف اللهم صل